نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنی اسرائیلو کې یو سړی ډېر زیات ګناهګار و، انتهایی ګناهګار و. نو هغه چې کله مړ کېده نو هغه وصیت وکړه خپلو بچو ته، بچي راغونډ کړل. نو اول دی بچو ته وایي چې زه څنګه پلار یم. نو هغې وایي چې بابا ته خو ډېر ښه سړی، نه ما تاسو سره چې ته څه بد زیاتې، نه بابا تا خو زموږ ښه تربیت کړی دی او پلاران هر څنګه خو ستا نه ښه پلار بل نشته دی. وایي ښه بچي زما مرم، زما یو وصیت دی، زما یو خبره به منې. وایي بابا چې ته څه وایې؟ نو دا پلار ورته وایي چې بچې که زه مړ شم ما ډېره لویه ګناه کړې ده، الله ته نشم مخامخ کېدی. نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې زما دا چې زه مړ شمه نو زما دا لاش به تاسو وسوځوئ، او چې دا وسوځوئ نو دا بیا چې کله ایرې شي دا اډوکې خور ټکوئ چې ښه ایرې شي. نو نیمې ایرې چې ښه تیز بادي په کمرواد، نو نیمې په دریاب ونولې او نیمې په دې وچه ونولې. اوهو بابا د ګناه د پاسه د ګناه وصیت کوي، د جرم د پاسه جرم، دا څه کوي؟ وایي بچې بس که دام که اسم ګناهګار خدای سوځوي که نه، نو که دا د نشم مخامخ کېدی رب العالمین. بس هغه دا سوچو زړه کې د دې نه دا معلومیږي چې بس که په دې مې خدای چې ته وبخي چې یاره زه بس لا نه روکړه روکسئ. یو ساده سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بچو نه ښې وعدې واغېستې، او چې کله دې مړ شو نو بچو ورسره همغه چل وکړه، ویې سوځه. نیمې خاورې وله په اوبو کې وشیندلې ایرې او نیمې په دې وچه چې کله تیز باد و. زما وروڼو الله نه اسم نه غیبېږي، هېڅ شی د خدای نه غیب نه دی. الله پاک هغه ایرو ته حکم وکړه راغونډې شي، راغونډې کړې او واپس یې ترې جوړ کړو، مخامخ یې ځان ته ودرو. وایي بنده دا دې ولې کړې؟ جرم نه پاسه جرم. او ته څه وایي؟ او ته وایي الله من خشیتک یا رب. بخاري کې راځي صرف ستا نه یارېدم دا چل مې کړی دی الله، تا ته نشم مخامخ کېدی. ما وایي ذره شه ځان روک کړه که په دې د الله پرېږدي چې زه بس جنت نه ورکوم، خو پرېږده بس دغسې ښه دی، د یېرې ښه دی. من خشیتک یا رب وانت ته ښه پوهېږې چې ما ستا د یرې نه دا کار کړی. وی رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړه چې واقعي دا سړی چې مړ کېده ما نه ډېر یېرېده چې ما ته به الله څه کوي، زه خو ډېر ګناهګار یم، پړه کې زما یره پرته وه، لہذا اس نیکي نشته، ګناهګار دی، ما وبخه زه جنت ته. ګوره چې تا پړه کې یره راغله دا توبه ولې سړی وباسي؟ هله سړی وباسي چې په سړي یره راشي که نه، یره چې نی راغلی بیا توبه څوک نه وباسي. زړه کې یره راوله چې دا دومره لوی تکلیف دی که دا زما کور ته رادننه شته به کېږي. دې کې ګورې دام نشته، ټیک ته دام یو احتیاطي تدابیر دی چې دا چا ته دا بیماري لګېدلې هغه یې د خلکو نه لرې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وشو که نه، وایي داسې خشته وخاني یو خارښتي ورسره ګډ شي ټول خارښتیان شي. هغې وفرمایل لومړي ته چا راوست؟ دې نورو ته خو ردنه ولګېده، لومړي ته چا راوسته؟ الله. نو چې کوم ذات دې لومړي ته کوم دا خارښ بیماري راوستې ده نو هغې ذات د دې خارښتي نه دې نورو ته ور منتقل کړه که نه. اوس چې دې سوچ کې نو الله له به ځئ. خو مونږ خلک وایي چې سړي قانون دا دی چې خپل بچي او پردي بچي په جګړه شي نو خلک هوښیار سړی کم له ډب ورکوي، خپل له ډب ورکوي. زما وروڼو الله ته به مونږ رجوع کوو، خنداښګانې به نه کوو، ټوکې ټقالې به نه کوو. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه خو به چکر لګو ګرځېده به، نو یو بازار کې یو کوڅه کې ګرځېده، نو یو سړي د یو ذمي ورته مونږ وایو دا چې کوم دا اقلیت والا دی، اقلیت والا، نو د هغې د کور نه یو سړي بوتل کې شراب راغشتي او چې څنګه راووت شراب ورسره د حضرت عمر صاحب یې ولیده، په سړی په رب شو چې خدای دا خو امیرالمؤمنین په خپله ولیده. د کبل ګواه وي نو ما به ګواه راضي کړی و چې یاره ما ګوی مه کوه یا څه یا زه په خپله رنګې هاتو ګرفتار شم. دا سوچ عمر صاحب ورمنډه کړی، هغه زر بوتل راواغېسته او صادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه، زه به دې بچ شم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولید چې لاس کې بوتل د شرابو نیولی ترخ کې ونغښته، ملګري ترخ کې سړي وجي صادر دی، ویل بس صادر کې څه دی؟ وایي بوتل دی پکې. نو بوتل څوک په بوتل کې څه دی؟ وایي پی دی پکې. یاره کله ته وایي چې ښځه پی دی پکې، نو پی دی ترخ کې بیا ولې منډلې صادر کې، لاس کې ولې نه نیسې؟ وایي ګرم دی. او بس نو چې هغه خو ژرېده چې صادر یې څنګه راوایسته او پی راایستل چې ډز شو، بوتل ته په ځمکه پرېوته، او چې په ځمکه پرېوته نو پی ته وبېدل او بړاستې خېجي روان دي پی او بړاستې خېجي ګرم. حضرت عمر صاحب خو ولید، هغه ویل لکه دا څه ماجره ده، ما خو ولیده چې شرابو د سره یخ پخ بوتل و لاس کې دی او دا پی نه روان شو، دا څه مسله جادوګر څه مسله ده؟ هغه ته امیرالمؤمنین معافې مه که څه سزا راکوي؟ نه معافې.
وی دا ما شراب واغېستل دغه کور کې لاس کې وښه یخ پخ و خو چې ته مې ولیدې ویرېدم نو څادر مې تو کړ ترخ کې مې ومنډل خو چې تا ولیدم ما خدایه نن مې یو ساعت زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښل ګوتې به هم نه وروړم زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښل نو الله زما توبه قبوله کړه رښتونی کړم دروغ مې وویل رښتونی کړم حضرت عمر رضی الله عنه ورته څه وایي وایي زه حیران په دې نه یم چې د دې شرابو نه دله خدای پی جوړ کړ شراب هم یو سیال شی دی او پی هم بېدونکي سیال شی دی الله قادر دی خو په دې زیات حیران یم چې په دا ترخ کې درته ګرم چا کړل ګوره ګناهګار سړی دی چې توبه ووست شرابي سړی دی او توبه یې ویستله نو الله حیا هم وساتله د دروغو نه هم بچ که پی دی پی شو ګرم دی بړاسته خیجي ده دی د مسلمان په توبه رب العالمین خوشحالیږي ما تاسو ته مخکې ویلي اوس هم درته وایم زموږ د علماو لیکلي دي یو سړی ګناهګارو د مکې شریفې نه ګیر چاپېره طواف کړ د بیت الله نه په مکه کې دې طواف کې دا لبیک خو چې سړی شروع کړي نو چې کله بیت الله مونږ په امام صاحب په مذهب حجر اسود ته ورسېږي لبیک بند شي دا خو هغه لبیک دی چې د حرم سره څوک شروع کړي هسې د ذکر په بنیاد کې سړی طواف کوي او دې پکې لبیک وایي نو سمنه نه دی د ذکر په هغه لبیک نه د ذکر په لبیک اللهم لبیک خدای زه تا ته حاضر یم نو دا سړی لګیا دی طواف کې خلک بعضې وخت کې په الله ته په چوک کې راشي نو په زور هم الفاظ خولې نه وباسي د وی لبیک یو نیک بزرګ سړی دی او سره خوا کې روان دی چې د به وی لبیک د بره نه به اواز راغی لا لبیک لا لبیک دا نه قبلېږي نو دې بزرګ تپوس وکړ د دې سړي نه وي ته دا اواز اوره چې تا ته کېږي وی یو تا خو چې د هغه زمانه کې دومره رش نو دا اورم وی دا کله نه چې کله چغه هم د لبیک وی لا لبیک نو دی ورته بیا سله دا لبیک وی چې نه قبلېږي نو خواري سله کې کړاو څه دپاره کې بیا کې نه پاره د تصفا اعلان راځي چې نه قبلېږي او ورته وایي سړی وایي ما خو ګناه کړی دی ډېر لوی ګناهګار یم او د خدای دې کور له راغلی یم او زه ورته لبیک ویم نو دلته خو واقعي نه قبلېږي ځکه ما ته اواز راغلی چې نه قبلوم نو ته راته بل در وښایه چې هلته لاړ شم هلته ورته لبیک چغې ووایم ما ته خو دا در معلوم و دلته رالم دا بیت الله د خدای کور دی دا در معلوم و دلته رالم چغې ورته وم دلته یې نه قبلې بل وښایه بل خوا ځمه پرېږدم نه زه به دقه چغه وم چې لبیک لبیک الله تا ته حاضر تا ته حاضر تا ته حاضر چې دا ټکې ووې نو د بره نه چې بیا دې نه پس د وی لبیک نو بره نه به ورسره فرشتې اواز کو لبیک لبیک پوره بنیادي څه دقه دی توبې مقصد دا دی چې لکه عاجزي راوله خدای معاف کړه که نه معاف کړه زه به تا ته سجده لګوم الله بخي که نه بخي د تا نه معافي به غواړم الله که شړی ستا د در نه نظم یو عالم وی په لاره روان یو ماشوم مور راویست او د دروازې نه بار دیکه کوي رک شه اخوا شه اخوا شه دې ماشوم د مور ډېره زیاته نافرماني کوله لږه نه ډېره زیاته نافرماني مور ورته نصیحت کوه خو دا ماشوم نه سمېده اخره کې د مور دې ماشوم د کور نه بار راویست وایي تا ما له شین کړه دې راله پوخ کړه زه مه کوه ورته به کوم زه به کوه ته به زه نه کوم زه خو دې برباد کړم ما له خو ژوند تباه کړه وزر وکېږه چې زما د کور ته بیا را نه شي ځه بل کار کوه دا ماشوم داسې سمند دی لاړ او دا ماشوم جاړي مور ورته ورجلنده کړه دا ماشوم واپس راغی چې واپس راغی نو هغه د درشل د پاسه سر کېښوده او جاړي وده شو لږ ساعت پس مور سه کار پسې راووته چې دروازې کولو که چې وکتل نو ماشوم هغه سلګۍ په خوب کې وایي او سترګو نه اوښکې روانې دي او په درشل د پاسه سر ایښودی دی د مور رحم خو جوش کې راځي که نه نافرمانه بچی وي د مور خو مور ته چې کله دې سر ښکته کړي نو مور ډېره رحم دیله ده هغه ماشوم یې راوچت کړو د سینې پورې جوختونې و بچې ما څو ځله پوه کړې نه دی که نه ما خوشحاله خو لا نړې هم دې در کې بیا ما ته پرېوتې سینې پورې جوخ کړه ښکلې کړه خاورو سره یې اوچت کړه خپل کور ته یې بوته عبرت ته دې نه واغېسته او ما به الله شړي د الله شړل سري ما به ناجوړه کوي ما له ما بیماري م راولي تاله به زوی م وجني تاله به رور م وجني تاله به مور م وجني ته به په خپل خیر شر نه پوهېږې الله به پوهېږي تا باندې به غل راشي خزانه به هم دنه یوسي تکلیف به هم دله راشي خو ته به د هغه ماشوم په شان چل نه چل کې زی به خو واپس به راځې په درشل به سر لګې دا نه چې ځه خپل کار کوه مورې چې د مصري سره به کار کومه ځه چې ته لار به جارو کوم چا سره به نوکري کوم په تام شړق پرې وځه نه دا بچې لاړ هلاک شو برباد شو تباه شو واپس راشه په درشل سر ولګوه واپس کېنه رب العالمین ته سر ښکته که الله معافي غواړم الله که ته ما ځان نه شړې نه ځم الله که ته ما لرې کې نه لر کېږم الله که تا په ما تکلیف راوست بس ښه دې کړي دي
الله که تا مانه مال غل راغی بل شی راغی بل شی تکلیف دې راکړه هر څه چې را سره کوې خو ستا دا در نه پرېږدم قسم په خدای د دغه مور نه د خدای رحم ډېر زیات دی چې ته په دې سخت حالت کې ما ته رجوع کوې او که نه کوې مسلمان په دې سخت حالت کې ما ته رجوع کوي که نه کوي او هر سړی دې په زړه لاس کېږدي چې زه خو ګناهګار یم دا د ما د ګناه د وجې کېدی شي الله خفه شوي نو زه د ګناه نه توبه وباسم او که نه امتحان شو او کافر دپاره هم یو ازمایش دی چې ته خو د ما نه ډېر زیات لرې لږ سوچ وکړه خپل ځان ته وکړه د کائناتو ته وکړه حق ته نظر وکړه مسلمان شه